خلاصه د صورت دا ده چې اول و مبادی ذکر کړلي، مبادی سبعه، چې د هغې د وجې نه فحشا ختمیږي، بېحایي ختمیږي، معاشره کې صفائی راځي، عفت راځي، پاک دامنی راځي. اور څلور قوانین ذکر کړلي لدفع الفحشا، د پاره د دفع کولو د بېحایۍ. اول قانون ذکر کړلی آیت نمبر 2 کې، الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. زناکار زنانا زناکار سړی، فاجلدوا پس اوائی هر یو لرا منهم د دوینا 100 جلدة 100 دوری. غیر شادی شده دے زنایو کو 100 دوری اوا، شادی شده دے رجم کا. نو کچری په ملک کې، په قوم کې، په علاقه کې د قصاص نظام نافذ شي نو زنا به ختم شي، معاشره به صفا شي. دویم قانون ذکر کوي آیت نمبر 3 کې، الزانی لا ينکح الا زانیة او مشرکا، چې زناکار سړی نکاح نه کوي مگر زناکاری زنانه سره او مشرکی زنانه سره. والزانیة لا ينکحها الا زان او مشرک، زناکار زنانه په نکاح نه لیدی لرا مگر زناکار سړی اور زناکار مشرک. څه مطلب؟ په معاشره کې د زنا په الفاظو باندې پابندي لګول پکار ده. په معاشره کې دا زنا اور شرک دسې معیوب پکار دی چې چرې زناکار سړي سره پاک دامن سړی تعلق قائم نه کی، بلکې غلط طرف ته به میلان کوي. پاک خلق به د دوی نه جدا وي، الگ به وي. نو چې پاک خلق ته الگ وي نو زنا به نعم کیږي، معاشره به صفاوي، معاشره به ستروي. دریم قانون ذکر کوي په آیت نمبر 4 کې، والذین یرمون المحصنات، آکسان چې بدنامه لګي المحصنات په پاک دامنو زنانو باندې کې. یو سړي بدنامه لګولا په پاک دامن زنانه باندې د زنا، نو فجلدوهم 80 جلدة، او به گواهان رانوړو نو 80 دوری ووایي. د دې قانون حاصل دا دی زنا خو لا غټه خبره، د زنا په الفاظو باندې هم پابندي لګول پکار ده. دا نه چې هر یو سړی په بل باندې الزام لګي، هر یو زنانه په بل باندې الزام لګي، دا نه. نو معاشره به صفاوي، معاشره کې به امن راشي، بے حیايي به ختم شي. څلورم قانون ذکر کوي آیت نمبر 6 کې. دریم قانون خدا چې ته د بل چا زنانه باندې الزام ولګئ نو ګواهان به راوړي، که را دې نه وړو حد قذف به میلاویږي 80 دوری. څلورم قانون ذکر کوي که ته خپلې ښځې باندې الزام ولګول د زنا ثابت دې نه کو نو بیا به قسمونه خوري، لعان به واقع کېږي د دې دواړو په منځ کې، او بیا به جدایي واقع شي. والذین کسان یرمون ازواجهم، چې بدنامه لګي په خپلو بیبیانو باندې، ولم یکن لهم شهداء، او نه وي دوی دپاره ګواهان مګر خپل ځانونه. فشهادت احدهم، پس ګواهي د یو تن د دوی 4 شهادات، 4 قسمونه به په الله باندې، انه لمن الصادقین، 4 قسمونه به خوري چې قسم په الله زه پرشتون یم. والخامسه، 5م قسم به دا وي ان لعنت الله علیه، چې لعنت د الله دوی په ده باندې، که چېرته دی د دروغجنو نه وي. نو که چېرته لعان یې وکړو ښځې خاوند، نو د دې دواړو په منځ کې به جداوالی واقع شي. چې کله په دې 4 قوانینو باندې عمل وشي نو په معاشره کې به اصلاح راشي اور فساد به ختم شي. دارنګې مبادی 7 ذکر کوي، و قوانین ذکر کوي د پاره د دفع د فحشا. یو قانون آیت نمبر 27 کی، یو قانون آیت نمبر 27 کی اللہ ذکر کی، یا ایوہ الذین آمنوا مومنانو لا تدخلوا مدن دکی گئے بیوتن کورنتا
غیر بیوتکم چنوی کورون استاسو حتی تستانسو تردی پوری چیزان ورته معلوم کئ غاړه تازه کې نو پته ورته ولګي چې فلانې راغی. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ بچ خپل کور تم ته غاړه به تازه کړه وتسلموا علی اهلها ډایرک مزه وتسلموا علی اهلها والسلام وې پوسیدون کده دی باندې ذالکم خیر لکم دا بهتر وی تاسو د پاره لعلکم تذکرون د دې د پاره چې تاسو نصیحت واخلئ. څه مطلب دا شیطان الکتا وسوسه چې د فلانی کور ته لاړ شه التباس سترګې خپل لګي یخي کې بد نظری به وکې وغیرہ وغیرہ وسوسې انسان ته چې الله تعالی پابندي ولګوله چې د بل کور ته ځي اجازت باله ان تر دې خپل کور دی ولی نوي نو خامخا ځان ورته معلوم کچاوي ته پته ولګي چې فلانې راغې نو به شیطان پریشان دی حیران دی چې وسو کو نو وس براش الک تبا وسوسه چې چلو ته د بل کور ته نشتلې فلانی لارې ته بهر ته لاړ شه هلته بس سترګې لګي یخې کې هلته به بد نظریو کې نو بې وسوسه چې الک ته نو آیت نمبر 30 کې دا بل قانون ګورئ قل للمؤمنین وی پیغمبره مؤمنانو سړو ته یغضوا من ابصارهم چې ښکته دي کې نظرونه خپله ويحفظوا فروجهم حفاظت دیو کی د شرمګاونو خپل دا به بهتر دوی د پاره یقینا الله خبردار دی پاسه چدي کوي. حاصل دا د بل کور تتلل بغیر د اجازت جایز نه دي. پلار کې رواني نظر دخکته کا برم ګورا نظر دخکته کا برم مګورا بد نظری مکوا زکاری سی پاک کی رضی لعن الله الناظر والمنظور الیه دا الله لعنت او پټکار دے پاغه چا باندې چې څوک بد نظری کوي او څوک چې ځان بد نظری طرف ته پیش کوي چې خلق ما ته وګوري نو به شیطان پریشان شو. دریم ادب ذکر کوي به شیطان راشي جنې ته وسوسه واچي و جنې دی فلانی الګ ته وګورا وغیرہ وغیرہ وسوسې واچي. نو وس بل قانون ذکر کوي آیت نمبر 31 کې وقل للمؤمنات وی پیغمبره مؤمنو زنانو ته یغضضن من ابصارهن چې ښکته دي کې نظرونه خپل ويحفظن فروجهن حفاظت دیو کې د خپل شرمګاونو ولا یبدین زینتهن نه د ښکاره کوي زینت خپل. درې قوانین ذکر شو درې آداب ذکر شو. یو ادب دا چې د بل کور ته ځې نو بغیر د اجازته مسه. دویم ادب دا چې بهر بلار رواني نظر د ښکته ساته. دریم ادب دا چې زنانه ته ووي چې تم نظر ښکته کا. څلورم ادب بیا به شیطان راشي وسوسه به واچوي وجنې څومره ښایسته جامې دي اغوستې دي لخپره پرېږده چې خلکو ته پته ولګي چې څنګه پازې به اغوستې دی. نو الله وی وليضربن بخمرهن على جيوبهن پکار دې چې واچي دوی په ځان باندې غټ سازرونه په سینو خپلو باندې ولا يبدين زینتهن ښکاره دي نه کي ډول او سینګار خپلو زینتهن مواضع زینت د زینت چې کوم ځای نه دي هغه دې نه ښکاره کوي. نو څلور اداب دا ذکر شو. پنځم ادب بیا به شیطان راشي شیطان براشي وسوسه باچي الګ ته وسوسه اچي وګوره پلار دلا بندوبست نه کوي نو خامخا سنه څخه کار پکار دی. نو آیت نمبر 32 کې دا ادب ذکر کوي وانکحوا الایام نکاح کوي لونډانو ته منکم د تاسو نه کم چې لونډې آته نکاح کا د پاره د دې چې فحشا ختم شي د پاره د دې چې بیايي ختم شي. شپږم ادب بے براشي شیطان وسوسه واچي ستا په کور کې نوکر دی ستا په کور کې غلام دی آته وسوسه اچوي چې هر څه باندې پابندي ولګي دا څه نه څه کار خو پکار دی. نو جواب والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبهم ان علمتم فیهم خیرا. ستا غلام دی
هغه مکاتب جوړ کا آزادی کا وم ادب بے براشی جنہیں تبو سوسا چی ولا تکریو فتیاتکو ما مجبورہ کوئی جنگی خپلیال بگائے پکنجر تو باندے ان اردن تحسناک خاص طور باندې کاوی اراده کی د پاک دامنې نو به جنې تو سوسیا چې فلانی زه تلاړ شنو کریو کا کالج کینجو کې نو پدې سره شیطان د لارې د شیطان دی پدې سره په معاشره کې به حی پیلاوي نو پدې وو آداب باندې چې کله عمل وکړي شي نو هغه معاشره به سم شي دا معاشرې نه به حی ختم شي معاشره کې با پاک دامنی پیدا شي.